ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون صدق الله مولانا العظيم. دعت شالا پاک جل وعلا شانه بیا د هغې خلک چې کوم ګوننګور خلک وي بېدینه بدکاری خلک وي الله پاک جل وعلا شانه دا خبره ذکر کوي چې دا داسې ورځ ده د قیامت والا چې دوی به په دا ورځ باندې غږېدای نه شي او دوی ته به دې خبرې اجازات یا نه وي چې دوی عذر الله ته پیش کړو چې یا الله خو موږ خو په دنیو شلیا نه وي یا الله موږ خو بیمورون وي یا الله موږ خو داسې وي چې بیا دوی عذر قبیل شي دوی ته به قبیله شي داس پې نه وي بیا الله وایي چې دوی د پوره هلکات ته یا دوی د پوره ډېره غوټه بدبختي دو یا دوی د پوره په جهنم شلګار دو داس خلک چې قرآن او حدیث درویغځینې ګڼي. الله وایي جل وعلا شانه چې دا ورځ دا د فیصلې ورځ دو په داسې میز نیک و بد خلک دا سره جدا کوي لکه سیدنا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله به دا بار بار ویل په نفل شي وامتازوا اليوم ایها المجرمون وامتازوا اليوم ایها المجرمون او مجرم خلک د نیک خلک نه جدا شي بیا به د مبارک مشا جړل سمره خدای ته ورنږدې او بیا به د آیات ول چو مردوړ خلک نیک خلک نه جدا شي جړل به علاوه چې مشتو سټول مخشه اولنی چې سمره خلک وي ادم علی اسلام نه ونس اخیری انسان پر اتو سټول مرجمه کړی ای زه توس میان شي فیصله کا چې ښه خلک وي نیک بخت خلک وي آب جنت ته سي بدبخت من خدای نه کو آب نعوذ بالله جهنم ته سي بیا علاوه چې کچېره تو څه چال ول وي هغه چال ول په واجه سره چې جهنم نه بچ کېدای شي فقیدون به تو چال ول یا جوړ کړي خو په ورځ باندې چاله وری جوړول نشتا بیا علاوه چې داسې مردوړ خلک دې پورا هلوکات ته یا په جهنم شلګار دو یا لوی بدبخت خلک ته لوی سپیره خلک ته ادین اورستی بیا علا پکوي چې پرزګوري خلک آب پوسیری شي آب په بهترین چینی شي چې هغه بهر خلمخ شتیر دی تینا مزاج او کافور هغه سره به کافور گاډوي مزاج او زنجبیل سره به زنجبیل گاډوي تصنیم نو بهر قسمه قسم خوندینه به هغه خولي الله پاک دی ذکر کو هذا دا ورځ د داشت یوم داسې ورځ د لا ینتقون چې دی به غږېدای نشي خبرې بهر خلچکیم ډنګ کیمه طریقه دو آب دی کرای نشي یا خبرې به کو دی ته به خبرې نافع نه ورکوي فهم فی ذلک اليوم خرس بکم توبا په دا ورځ به دا مردوړ خلک فاسق فاجر خلک کونه باشي ګونګون باشي بالکل به سویلای نشي ولا یؤذنو اجازات من شي لهم دی د پورا دې خبره فیعتذرون چې بیا دی عذر قبیل شي الله طرف نه به دې خبره اجازات نه وي چې دی عذر خواهی وکړو خدای ته چې یا الله خو زه خلایان و قرآن پاک ترجمه ته زکه زنه شوک شنستلای لکه بل دی شرطی یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم دا ظالم خلق دیتا به معذرت عذر خواهی یعنی دی الله په دربار شي په قیامت شي ته به قبل اول یا ته به استل اب خدای توفیق نه ورکوي ته به دار استا برخه می سوی نه خلق وی چې ته به دار یا بان نه ده علاوه چیرې چې لور شي به ته مې به نشتا بیا وی یل عجیبه ده خدای کی سیدی کله ډیر پکار شي کله به عجیبه شخص غاده ذات ته ویلون هلوکات ته یا په جهنم شلګار دی ویلون لویا تبوی بربودی دو بدبختی دو یوم الدین پاورز دی قیامت بن للمکذبین اغه خال کې پورا چې قرآن او حدیث درویغزینی غنی بیا لاوی هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصله دو د قیامت ولا جمعناکم مشتوس ټول جمع کړی ول اولین مخش خالقیا هذا یوم الفصل بین الخلائق دا د ټول مخلوقات په میان شي فیصله ورځ دو الله په خپل حکم عادل سره نیکبخت چې سعادا دي بدبخت چې اشقیا دي دا به ټول سره جمع کو بیا به بهر حال بیا علاوه ته چې ستو چال ول جوړ کوي کنه په دنیا شو مې ډېر خبرې کړې نه قرآن پاک ترجمه وخت سره او نه جامع منځ وخت سره او جامع من جانا توبه جمی منځ مبارک ورځ وخت سره نه وو اس بیا سم کوي فإن كان لكم کچری توسه پورا کیدون چال ول فقیدون اصل شي فقیدونی علاوه چې به مت چال ول جوړ کوي چې جهنم نه تخلو سره کنه لری کېږي کنه جوړ کوي چال ول چې سا غاوي سکی سی می سی ټوله جوړ کوي ویلون جهنم شوا کنده دو یا ویلون تبوی بربودی دو یا ویلون لویا بدبختی دو یا مدن پداوریز بن للمکذبین اغه خال کې د پورا چې قیامت ورځ درویغزینی غنی
اس علا عادت مبارک داسته چې چیرته د جهنمیونو ذکر وکړو بیا پرهیزګوري حال کې خدای پاک خامخا ذکر کو. اس علا پاک وی ان المتقین بشکا پرهیزګوري خلق فی ظلال پوسیری شي بي او عیون پوچینی شي بي دی به خپل ځانینه بار خل دی الله د حکم ته به جوړول دی الله چې سینه احکام دی اوامر دی اب منل او سمره چې نواهی دی د نکړل شینا اب بار خلینه به دی زون بچ کولو. هم یوم القیامه فی ظلال الاشجار الوارقه ادا سے ونی پوسیری شي بي چې غټه غټه پخې بي او بهترین ونی بي وعيون الماء الجاريه او داسې چینه چې بهترین خواندینه به بار خل بيږي به یتنعمون فی دار الخلد و دار الخلد په جنت سے بار خل دی همیشه خواندینه او خلی په دا ورځ باندې بار خل بدبخت خلک کلا د میسو بدبختی نه کو اب جهنم په تک تیر لګي باندې کا کړوي دی به ګرمینا او د سوړنا د بلشنه به دی زون نشي باج کولای او د خلک دا چې کیم نیک خلک وی علا به اتدا سے وریز مقرره کو بل دی خبره تیر شو چې پوسیر شي به خپل خوندینه خلی هذا دا سورید یوم دا یوم دا سورید لا ينتكون چې دی بجاغ دای نشي ګونګون بشي اجب طاقت په خدای ونه اخلي ولا يؤذن اجازات په نشي دی تلهم دیتا فیعتذرون چې به دی عذر پیش کو د الله په دربار شي چې زه خو بیمور و چې ایوب علی السلام ډیر بیمور بیا د مو عبادت کړو چې زه خو خدای غریب ازکه مې جامین نه شکرای ترجمه ته ازکه نه شکر نشای چې عیسی علی السلام ډیر غریب او بیا ارشای کړل چې زه خو خدای پاک بادشاہ و چې سليمان علیه السلام بادشاہي و چې زه خو بادشاہ و چې پرونکای داسه ارشای زی هغه کوله روزي کوله عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ویلون هلاکات یا ویلون تبعید ویلون جهنم شلګارد ویلون لوی بدبختی دوی مدین په داوري د قیامت باندې للمکذبین ای خلق د پرا چې قران او حدیث دروغزینی غنی هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصله دو جمانا کو ملای وچ میشتو سر جمع کړی ول اولین مخش خلق یا اولین او اخرین ټول مرجمع کړی ای زنه کو بعد ټول سره جدا کوم ګوشوي سره فإن كان لكم کچری توسته پورا کیدون س چالوال وی فقیدون علاوی چې جوړ کیا چالوال چې جانم نزون خلصوای شو جوړ کی کنه چالو پدنی شو می ډېر کیسه کړلې ویلون هلاکات تبوی بربدید یوم الدین پداور د قیامت بن للمکذبین ای خلق د پورا چې قران او حدیث قیامت کا بر اخرات دا دروغزینه غنی ان المتقین بشکا پرهیزګوري خلق فی ظلال پوسیر شی بی و عیون پوچینه شی بی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تھا یبعث کل عبد علی ما مات علیه ار پر تکیجی به ارجوان دیول بشی هار یو بین دام کنر دا کشد دو علامه مات علیه پکیم کیفیت پکیم حال بند چدای مرشی غیر مطابق پر چکیجی قیامت کے دن ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں عمر ہے مطلب دا چکیم سرائی پو دنیو سے نیک سړی وي انتهایی ښه سړی وي چې مړ شي په هغه ښه حالات سره بدایي چکېږي دلته مردوړې کړي دي بهر خل قسمه قسم خنزیرۍ کړي دي فسق فجور یې کړی ده چې مړ شي په قیامت سره به هغې حالات مطابق هر چکېږي دا نه چې دلته خوندي نه اخلي د سترګې د خولې د غېږې او په قیامت سره وي چې حور غلمان دا مودي نه داس نه دو بیا امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.